بله مسله د عزتمندو په نسوارو باندې په سرګټو باندې روزه ماتیږي که نه ماتیږي. نو مختصر خبره دا ده چې په نسوارو په سرګټو باندې روزه ماتیږي. فقهاو لیکلي دي د دین ماهرینو کسانو چې قرآن او حدیث باندې کم پوهیږي هغوی هر هغه شی استعمالول چې هغې باندې مړښ راځي یا علاج راځي یا جسم ته پې تسکین میلاویږي مزه او خوند میلاویږي لکه نشه. نو په دې څیزونو باندې روزه ماتیږي چې انسان وکړي. اوس یې ټیشو پیپر کېږدي او که کاغذ کېږدي او کار څه کېږدي. عام کاغذ کې چې کېږدي پلاسټک کې کېږدي بیا خو اثر نه کوي. نو او عزتمندو ټیشو پیپر کې چې کېږدي خو کمزوری کاغذ وي هغې نه خو خوند ځي چې خوند لاړ نه شي نو بیا خو نشه نشته. نو بعضې کسان غریبانان دومره مجبوره عزتمندو د یو څیز هم ځان مادت کوي. ګوره دا یاد لرئ د خوراک کې هم د یو څیز ځان مادت کوي. انګریزان د نشې ترجمه کوي او ډیفینیشن یې کوي تعریف یې کوي چې نشه څه ته وایي. وایي هر هغه شی چې د هغې ته عادت شوې دا نشه ده او چې هغه تا ته نه میلاویږي او ته پریشانه کېږي بس دا هم نشه ده. وایي دا د انګریزانو خبرې ځکه زموږ انګریزانو خبرې ډېر خلکو ذهن کې راځي. نو که د تور چې د ځان عادت کو وایي دا هم د نشه کې ځان استعمال نو د یو څیز هم ځان ماتوي. زموږ دا مومندان خلک شو یا د افغانیان خلک شو دوی د کاوي عادت دي. نو چې امریکې ته هم لاړ شي چې کاوه به نه وي خدای د غرق امریکې ته راغلی دلته هم ته دا کاوه پسې ګرځي او پورا که بالفرض مومندي ته افغاني ته د صرف یو پیالی کېغوسته نو دا د هغه توهین وکړو. دا ته څه کې چیبر راوړه چیبر چینک راوړه پورا. موږ خپل هم دا عادت دی موږ چې حج عمرې له ځو ځان سره کاوه دلته نه وړو. اوس دا څومره بد عادت دی او چې ویس کې یقینا سړي ته بالکل سکون میلاویږي. دا خبره هم پکې صحیح ده خو دا دې وجې نه ده چې دا کاوه څه د دنیا دومره قیمتي څیز دی چې تا ته ده دا تا د دې ځان عادت کړی دی لکه د اوبو چې موږ عادت یو. خو زه اوبه خو ښه عادت دی جسم له فایده ورکوي. نو نسوارو خبره دی عزتمندو. نو نسوار بعضې خلک عادتي. نو یو کس ما ته وی خیر دی جی زه به کاڼی په دغه کې تاومه په ټیشو پیپر کې دا بږدمه. نو زه اوس کېده نو اوس کاڼی چې ږدي زه خیر دی کاڼی دې تېر نه شي چې ته نسوار نه چې ویې نه خورې او چې بیا د وروره سورنګ بند دي او بیا د پسې غټ ګاډی راولي چې رابار کا چې شګه ترې رابار کا شګه نغتې ده. نو د دې وجې نه دومره د یو څیز ځان نه دي عادت کول پکار. نسوار نشه ده خو نشو کې کمه نشه ده. عرب علماء کرام خو بالکل دې ته د چرس پوډرو په نظر ګوري او تاسو لاړ شئ عربو کې وګورئ په چرس پوډرو باندې سرګټ باندې دومره پابندي نشته څومره چې په نسوارو ده. دا څه شی دی وایي د خدای بندګانو هغوی ورته داسې ګوري لکه د انسان پاخانه خو یو لاندې لار باندې ځي دا باندې لار باندې را روانه ده لاره یې صرف جدا ده نور خو یو شی دی ګند دی خو څه لاندې ځي زه باندې. نو د دې څیزونو ځان مادت کوئ عزتمندو. اوس د پښتنو باندې الله رحم وکړي عربیان یې ځان سره عادت کړي دي. عربیان داسې کاپر نسوار کوي که نه چې حیران بشي ځکه د دوی خو اوس نه کېږي دوی خو د کوسوم اوس والا هغوی ډېر اعلی نسوار کوي چې پوڼۍ کولاوه کړي بعضې پکې لامدی زه عربي سره ناست وم یقین وکړه دا ټول هغه خواوشا کسانو باندې د هغې هغه اثر او خوشبو لګېږي قسم قسم دغه نه جوړی که نه اوس پکې ترقي راغلی ده. نو نسواریان تباه دي خلک وایي غریب تباه دی. موږ یو روژه کې نسواریان تباه دي. اکثر چې کوم سړی جنګ وکړي تپوس ترې وکړه نو بس جب کې به د نسوارو ډبې یا پوڼۍ پرته وي. نو دا دومره بیکاره څیز دی د دماغو نه اخلاص کړي. اکثر کسان چې طلاق ورکوي موږ ته تپوس کړی دی نسواریاني سوچ کوه. او چېرته چې جنګ وشي وروره چې هغې چک کړي یا چېرته اکسیډنټ وشي چې ګوري چې جب نه شناختي کارډ راوباسي د هغې به د نسوارو پوڼۍ راوځي. ولې ځکه نسواري سړي دماغ کار نه کوي بل چې دې مخکې شي هو به داسې مخکې. پاکستان کې ګاډي کله تیزي چې کله یو سړی د بل نه مخکې شي راشه کې راځي ته که قتل یې کو ولې به ما نه مخکې کېږي. نو نسوارو نه عزتمندو ځان وساتئ. خو که چا روژه کې واچول که کوم انسان پېشمني کې واچول او اوده پاتې شو
او د اذان نه بعد را پاسېدو نو روژه ماته ده. لکه د دې ذراتي د دې خپل لاړې خپل اثري دنه دې ترې دا ته چې دومره په دغه کې سر کې خدا خو دې مال پاس کړی دی که نه. که ته څه خو مې خوړلي نه دي ته ورته خدای حاضر ناظر عمره ته چې روټۍ خورې په هغې تاله ډېر سر کې راځي که په نسوارو وایي په نسوارو دی وجې نه دا اردو والا دوی ته وایي نسوار ډال نه موږ ته نسوار اچول هغوی وایي نسوار کانا دی ډال نه ته هغوی کانا وایي نسوار خوړل. نو دې سره عزتمندو دغه کېږي ځکه نشي څیزونه دا یو د نشه مو کړله بیا وایي چې روژه مې لا ماته ده که نه. نو دا کومې روجي دي چې ښه مزېدار سور کې وروره په خوب کې تېروه ټوله ورځ دې خوب کړی دی بیا مازدیګر راپاسې دی ماښامه پورې د نه وخت نه تېرېږي نو بیا دې ورور چونډۍ م راواغسته هغه هم دې په ټیشو پیپر کې تاوه کړه دا مو سره کې نو دا کومه روژه شوه ټوله ورځ ودی او دغه لږ ګنټه نیمه د هغه دې په نسوارو تېره کړه نو دا روژه به ته څه ته وې. روژه خو دې ته وي چې انسان لږ تږی شي لږ اوږې شي او لږه غوسه وله ورشي بیا هغه غوسه اوس کي د الله دپاره دې ته وایي روژه.